बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو قدرمنو کتونکو پروګرام انسایټ سره زه مبارک علي تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خبرونه تاسو ګورئ زموږ د خیبر نتورک اسلام آباد مرکز نه. کتونکو نن موږ خبره کوو د پاکستان د پاره د امریکای له خوا چې کوم رعایت ورکړی شوی دی. رعایت ان سنس چې 19% چې کوم ټیرف لګیدل دی په پاکستان باندې، دا په سویلي ایشیا کې دا د ټولو کم نه، بلکې که په درسته نړۍ کې وکتئ شي نو چې کوم نږدې ملکونه دي لکه اسرائیل شو یا نور چې کوم اتحادي ملکونه دي، برطانیه شو، یورپي هیوادونه شو، کومه چې د امریکای سره په یو لاره په یو د هغې چې کومه همسفر او همرکاب دي، د هغوی سره چې کومه د هغوی سره چې څومره سهولت دی هم هغومره د پاکستان دپاره. د هغې په مقابله کې که تاسو کتلي تېره هفته د امریکای لخوا په انډیا باندې 25% ټیرف ولګولی شو. بیا 2 ورځې وړاندې بل خبر راغی چې دغه ټیرف چې کوم دی نو 50% شو. هغه چې کومه 25% دی د هغې خو لاګو شو او د 25% نور چې کومه دی لکه ټوټل چې به کومه 50% شي هغه به هم د دې میاشتې اخره پورې به هغه هم لاګو شي. په دغه حساب به په انډیا په پروډکټس باندې چې کومه دی نه هغه 50% ټیکس شي. اوس تاسو به سوچ کوئ چې موږ دلته ناست یو خیبر ټي وي باندې په پښتو کې خبره کوو د پښتونخوا خلکو ته، مونږ د امریکای او د پاکستان او د هندوستان خبرې ولې کوو. نو د دې نه د پاکستان ډېره زیاته فایده کیدونکې ده او هغه فایده چې کومه ده نو ظاهره خبره چې د پاکستان فایده د پښتونخوا د پښتنو پکې هم برخه شته. پښتانه او مونږ د دې ملک برخه یو او زمونږ که ان کیس دا چې کومه معاملات دي دا زمونږ چې کومه ارباب اختیار دي هغوی که لکه په صحیح توګه باندې د دې وخت دا چې کومه اپرچونټي ورته مونږ ویلی شو د دې نه کې دا کې پراپرلی یوټیلایز کړه یا که د دې نه دا په دې حالاتو باندې صحیح پوه شول او د دې نه ګټه پورته کړه په صحیح توګه باندې، نو ډېره زیاته ګټه کیدی شي بنسبت د انډیا، بنګلادیش، سریلنکا، نیپال، بوټان، نور چې کومه ملکونه دي د چا چې د امریکای سره تجارت شته. بهرحال دا نن زموږ د ورځې موضوع ده. سټوډیو کې ما سره اکرام هوتي صاحب موجود دی. اکرام هوتي صاحب ډېره مهرباني موږ سره سټوډیو کې. دې نه علاوه موږ کوشش وکړو چې کوم نور تجزیه کار څېړنکار دي په دې معاملاتو باندې نظر لري په هغې سره هم خبرې وکړو. هوتي صاحب آل اف ا سډن خو ورته نشو ویلی لکه څه خبرې روانې وې خو په امریکا لخوا خو موږ ته پته نه وه چې دا څه قیسې روانې دي. اوس د روس سره د انډیا چې کومه تجارت و تیل به هغوی اخیستله او لکه د هغې هم سپیناوی راغی چې ګینې دغه چې کومه د روس سره چې کومه تجارت په خصوصي توګه د تیلو اخیستو یا څه نور څه تجارت چې دا باقاعده د امریکې په اجازت باندې یا د هغې سره خبره وه هغې په دې لوب کې و لکه داسې نه ده چې هغوی ناخبره و د دې نه. نو بیا لکه څه وجه وشوه چې هم په دغه پریټکس چې تاسو د ځکه چې د یوکرین سره چې کومه جنګ دی هغه هم تقریبا څه 3 کال 2022 کې شروع شوی، 25 دی 3 کال پوره شو. نو دا خو ډېره دا خو داسې ښکاري لکه موږ ته چې څنګه د پاکستان سره دا جنګ شوی د هغې نه پس په انډیا باندې افتاد را روان دی. خو بهرحال ستاسو څه نقطه نظر دی دا واقعتا پاکستان دپاره په دې کې څه ګټه شته موږ ته څه کولی شو دا زموږ څه فایده پورته کولی شو د دې حالاتو نه دا کم چې ستاسو د مخې دي؟ اولا خبره دا ده چې دا ټیرف چې دی که نه 2 څیزونه په دنیا کې اهم دي. جی اول تجارت اهم ده او بالکل دویم پیداوار پروڈکشن بالکل. چې تجارت وی نو چې کوم ملک مال جوړوي بل ته لګي او هغه باندې ټیرف ولګي نو د هغه سره څه کېږي چې هغه ګران شي. صحیح. کم ملک ته چې لګي هلته ګران شو نو چې ګران شو نو چې چا ارزان خرڅولو د ټیرف باوجود هغه ارزانو نو هغه ګټه کوي او چې کم ګران مال خرڅ کی او مخکې نه په ټیرف هم ولګي نو هغه غیر مطلوبه ما تیر ځل چې هغه غیر مطلوب د هغې ډیمانډ کم شي. ښه داسې خبره ده. لکه اوس پاکستان چې دی نو پاکستان دپاره امریکا چې ده د ټول نه غټ ایکسپورټ ډیسټینیشن دی. بالکل. چې د ټول نه زیات مونږ مال هغې له لېږو. صحیح. بالکل. هغې له ولې لېږو 2 وجوهات مارکیټ غټ دی. بالکل 2 وجوهات دي. جی هلته چې لېږو نو هلته ډالر راځي او زموږ سره ډالر کمې دی. ها ریمیټنسز او داسې څیزونه نو هغې ته وایي سیټلمنټ. سیټلمنټ مطلب دا دی چې یو پارټۍ د پاکستان نه مال ولېږلو بلې پارټۍ چې دی نو هغه مال واخیستو. صحیح. اوس چې هغې دا مال ولېږلو واخیستلو
नो आगे के द आगा पार्टी चचा माल ले गले दे द आगे मुनाफा द आगे जमानत पकार दे सही आओ आगा मल्क से कम इंपोर्टिंग कंट्री दा आगा जा कंपनी दा नो आगा दा गोरी च असे न च दा माल खर्च शी नो च मुंगा कम दल तके पर अमेरिका की जोड़ीगी सही नो आगा खर्च नशी ठीक नो क्वालिटी और प्राइस हाँ हाँ उस तक क्वालिटी और प्राइस दोनों खदी न बिया टैरिफ न मैं रहेगा और खास तौर पर आगा मैं रहेगा चीवाज़े पता है पाबंदी नहीं लगो नोर बांधे में लगे दिलेदा सही अदे मतलब से शो चे 50 बांधे ज्यादा लगे दिलेदा न धागे द इकोनॉमी मुताबिक चे ज्यादा वी न आगा बहुत सारा गोरी ठीक कच्चा बांधे कम लगे दिले न जरूरी न दा चाहे तो फायदा उशी ठीक दा कम हम धागे द पारा मुसीबत जोड़े देशी सही न दा टोल अड़खुन द दे दा मखामख चिराशी न यो सड़ी जिन के सवाल लदी अगर दा चे जमा टैरिफ जमा द मल्क टैरिफ चे दे अगर जमा द प्रोडक्शन लाइंस बांधे चे कम से यानी कि पैदावार की दे सुनो सही इंडस्ट्री चे कम माल जोड़े आगे दागे प्राइस सुमर दे आया आलता बदा मकबूल शी जमा दा खले बेवाली औ कना बल टैरिफ चे दे अगर एडिशनल चे कम कॉस्ट दे अगर सेवा कई ज़ाहिर खबर है बिल्कुल हाँ उस तरह एडिशनल कास्ट ना बत द खपल च सुमर 100% ता बंदे टैरिफ लगे दे आगे सर हम डिटरमिन की बल बाकी दुनिया तम टैरिफ लगे दे कना आगे जमा मुकाबले के अमेरिका तमाल लेगी हाँ बिल्कुल सही नो आगे बंदे बस असर आती ददे च कम जो हिसाब किताब दे दा अवल न शिके दे सही दा बत गोरे टेंडेंसी था ट्रेंड था च कम मल्क सुमर माल तगले गलो माजी के अगर सुमरा उम्दा कमाल सुमर बेले गलो अमेरिकी डेस्टिनेशन चे दे एक्सपोर्ट नो हाल तक के खपल चे कमा कमाल जोड़ी आगा सुमर दी आगे सुमर माल खर्चवले शी दा टोल हिसाब किताब दी यो जी इस्तासो पे इजाजत बाने इशफाकतुल्लाह साहब जंग सर पला ने मारूफ सनतकार दे पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम इशफाकतुल्लाह साहब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इशफाकुल्लाह साहब, इकराम होती साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इन मामलात पर भी नजर रखते हैं और आपकी तज्जिया और आपका तज्जिया चाहिए इस मामलात पर। ये सवाल ये है कि जो टैरिफ इंडिया पर लगाया गया है अभी 50% तक बढ़ा दिया, पाकिस्तान पर 19% है, तो इससे तो मुसाबिकत पाकिस्तान के हक में आ गई। तो क्या हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस मौके को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो पाकिस्तान का फायदा हो सकता है इंडेस्ट टू कम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इकराम होती साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी पता है पाकिस्तान के पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस बहुत कम है जी। तो हम कौन सी अपॉर्चुनिटी उठाएंगे? हमारे पास अपॉर्चुनिटी के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, ये जरूर बात है कि कुछ रेसिड्यू होंगे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की, उसको हम एडवांटेज उठा सकते हैं, या कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी अगर हमने FDA से अप्रूव करा ली जो इंडियन मेडिसिन को, या ज्वेलरी ऐसी है कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो बाकी तो आपके पास कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ही नहीं। हाँ, उस वक्त आपको फायदा हो सकता है कि अगर इंडियन सर्विस सेक्टर को रिप्लेसमेंट के तौर पे हटाया जाए और उनके सर्विस सेक्टर से जो टेक कंपनी के टेकीज हैं इनके, उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट ढूंढी जाए और वहां से पाकिस्तान को अगर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है वहां पर आपको कोई एडवांटेज मिल सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई इतना एडवांटेज मिलेगा। इसका एडवांटेज जरूर मेरा ख्याल है बांग्लादेश को मिल सकता है, वियतनाम को मिल सकता है। ये दो वो कंट्रीज हैं, इनको इनाम उनको एक मिल सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि देखिए, कल रात को भी इनकी एक मीटिंग हुई है रशिया एंड अमेरिका की ऑन यूक्रेन जी, एंड अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प की वो मीटिंग बड़ी अच्छी हुई है। अगर वो समझौता तय पा जाता है, अच्छा, तो उस सूरत में अगर आप देखें तो फिर आर यू नॉट बैक टू स्क्वायर वन। अगर फिर इंडिया को वो 25% टैरिफ लगाते हैं, ओके, हमने तो उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन पे दे दिया और कितनी लाइन आइटम हमने इनको 0 रेट पे दे दी। तो क्या आप जब अब इनका तेल इंपोर्ट करेंगे ह्यूस्टन टेक्सास से, तो आपको क्या इंपोर्ट महंगी नहीं पड़ेगी? WTI वेस्टर्न टेक्सास जो ऑयल है आप उसको इंपोर्ट करेंगे, सही। तो हमें अपने इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा। हमें ये हम शादियां नहीं बजा सकते कि नहीं जी, बहुत बड़े, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। जी जी, इकराम साहब, तो साहब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं ना एक्सपोर्टेबल सरप्लस का हमारे पास क्राइसिस है, अब ये क्राइसिस जो है ये 3 चीजों से बना है। एक तो एनर्जी कॉस्ट से बना है, दूसरा टैक्सेशन से बना है, और तीसरा जो हमारी इनपुट्स हैं बाहर से आती हैं
उनकी गिरानी से, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की भी है, तो ये जो सारे मसाइल हैं ये मिलकर अगर इस सिचुएशन में, जबकि टैरिफ जो है दैट हैज बिकम द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, तो अब जो इस सूरत हाल में पाकिस्तान कोई पतली गली कोई सी तलाश करे कि वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस बना भी सके, उसकी प्राइस को भी कंट्रोल में रख सके और वो टैरिफ को भी फेस कर सके, वो क्या तरीका है? जी मतलब 3 चीजें आपने बड़ी अच्छी बात की, आइडेंटिफाई किया है कि एक तो आपने कहा है कि जी आप देखें, आपका मेन सबसे बड़ा मसला है IMF के प्रोग्राम में, और आपको पता है पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी अप्रूवल के बगैर। सो टैक्सेशन में आपने किए मिल्किंग दी ओल्ड काउ, वो टैक्सेशन मेरा ख्याल है बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की आपने बात की है, जो इनपुट की बात की है आपने अपना एक्सचेंज रेट इतना हाई रखा हुआ है कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 70% है, यानी अगर आप जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं $100 की, उसमें आपको एवरेज में बता रहा हूँ $70 का आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। आपकी मैन पावर की जो एक्सपोर्ट है वो जो निचले दर्जे के मैन पावर हैं, जो लेबर क्लास या मिडिल लेवल पे हैं, जिनको अपने घरों को पैसे भेजने, उनकी रेमिटेंस आ रही है। पर जो जेंट्री जा रही है, जो प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, वो मोस्टली वहाँ सेटल हो रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं, और वो सिर्फ अपने माँ बाप को जो खर्चे देने के होते हैं, साल में एक मतलब आते हैं तो ले आते हैं। ये एक्सपर्ट्स का हाई इनकम ग्रुप आप बयान कर रहे हैं ना, ये सेकंड जो क्लास मोस्टली मैं 100% तो नहीं कह सकता। हाँ जी, ठीक है ना। और आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, बिकॉज कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो आपका एक्सपोर्टेबल सरप्लस उस वक्त ही क्रिएट हो सकता है जब आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट करें। जी जी इस्फाकतुल्लाह साहब, अभी ये तो चले एक टेक्निकल चीज हो गई, आपने समझा दिया। ये पाकिस्तान की हमारी जो इकोनॉमी अभी जो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे ट्रैक पे है, और वो जो वेंटिलेटर से आकर जो है ना नॉर्मलाइजेशन स्टेज में है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकयातन जो कहा जा रहा है दुरुस्त है? देखिए मुझे एक बात बताएं, आपकी वेंटिलेटर पे इकोनॉमी आई क्यों थी? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना जी कि भाई वेंटिलेटर पे क्यों आई थी। वेंटिलेटर पे इसलिए आई थी कि आपने रैंपेंट डिवैल्यूएशन किया था जी, आपने 140 का डॉलर 280 का कर दिया था। हाँ ये बिल्कुल, और ये 305 पे पहुंच गया था। ठीक है जी। तो आप 10 रुपए की डिवैल्यूएशन करते हैं तो 2% आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो वेंटिलेटर तो इसीलिए हुआ था ना कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया था, हर चीज महंगी हो गई थी। और क्या वेंटिलेटर था आपका। मगर उसको आपने मिटिगेट कैसे किया? आपने ऐसे किया कि आपने करेंसी को स्टेबल कर दिया, हर चीज अपनी जगह पे आ रही। ठीक है। अब जब करेंसी डिवैल्यू हुई थी तो इसकी मिजरीज आपने आवाम को ट्रांसफर कर दी कि जी कि तुम मरो मैं क्या करूं। ठीक है। मगर जब इसका बेनिफिट उठाने की बारी आई तो आपने एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने अपना डॉलर की पैरिटी ऊपर रखी, ताकि उसको भी उनको भी बचा के हम काम कर सकते थे। बट ये हमारी नाकिस पॉलिसी थी, जिसको मैं रोज मीडिया पे आके कहता था कि जी आप गलत कर रहे हैं जी, मगर किसी ने कोई काम ना करा। और अब आप देखें ये मैंने इस तरीके से फैल गया कि मेरी इत्तला के मुताबिक, अल्लाह करे ये गलत हो, कि स्टेट बैंक ने 296 रुपए का डॉलर खरीदा मनी एक्सचेंज कंपनी से। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देखें हमारे यहाँ कई किस्म की कास्ट्स हैं जो कि राइज करती हैं, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी कोलैप्स करता है। जो पहली कास्ट है, आपने कहा कि डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तान का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो है। दूसरे नंबर पे आपकी एनर्जी की कास्ट, फिर आपकी पेट्रोलियम की कास्ट है, उसके अलावा आपके पास जो फैक्ट्री इनपुट्स हैं उसकी कास्ट है, फिर लेबर की कास्ट है, और ये सारी कास्ट जो हैं ये मिलकर पाकिस्तान को ऐसे पॉइंट पे ले आई हैं जहां पे अब टैरिफ की मजीद कास्ट जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या इसके बहुत खौफनाक नतीजे निकलने वाले हैं? सर देखिए एनर्जी कॉस्ट भी बहुत सारे, उसमें एक तो लाइन लॉसेज बहुत है आपके। ठीक है जी। दूसरा आपके ऐसे ग्रिड्स भी हैं रेसिडेंशियल साइड पे जहां पर 98% लोग बिल नहीं दे रहे आप, और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तीसरी ये बात है आपकी कि जो ये टैरिफ हाई इसलिए भी हो रहा है आपका कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। या तो जो आपने एग्रीमेंट किए हैं उस बेसिस पे किए हुए हैं, सिवाय चंद एग्रीमेंट के जहां पर आपके 4-5 सेंट पे विंड मिल की आपकी जो कॉस्ट है, उसके अलावा बाकी आपका एनर्जी मिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा आपकी इनपुट कॉस्ट है, और इसकी वजह से आपको ये पॉलिसी आ रही है। देखिए मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा
कि एक दो कंपनीज है जिनको ये बेनिफिट मिलेगा आपको इस टैरिफ का, कि आपका टैरिफ रिडक्शन होगा इंडिया के मुकाबले में। वो कंपनीज परफॉर्म कर सकती हैं और अपना, मेरा ख्याल है उनकी शायद 800-900 मिलियन डॉलर की आज एक्सपोर्ट है, तो अगर आज वो 1.5 बिलियन पे जा सकती हैं, बट इतना कोई सब्सटेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से आप इतनी ह्यूज कॉस्ट पे करेंगे। और दूसरा, आप इनकी इन्वेस्टमेंट को भी लेंगे, और तीसरा आप अपने सारे मिनरल्स को, जो आपको पता है कि जो रॉ कॉपर है, जो आपको जिसको हम कहते हैं रेयर अर्थ, जो आपका मेरा ख्याल है $400 पर टन की बजाय मेरा ख्याल है 15,000 से 20,000 डॉलर पर टन पे बिक सकता है, और जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत है और पाकिस्तान उसमें माला माल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये हम कोई फायदे का सौदा कर रहे हैं। अच्छा, मगर हमें ऑब्वियसली इस स्टेज पे हमारी मईशत को बचाने के लिए हम यूएस के साथ, बिकॉज की वो बहुत बड़ी परचेजिंग पावर इकोनॉमी है, हम उनके साथ ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक अ स्टैंड ऑफ। तो हमें इनके साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर मैं आपको यही मिसाल दे रहा हूँ कि कल को अगर रशिया का और इनका मुआहदा हो गया, एग्जैक्टली, तो फिर वेयर डू वी स्टैंड? ये वाकयातन फिर वापस वो चीज़ हमारी जो खुशफहमियाँ है ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आपने हमें बता दिया है। कतुन को यो दमक हो द मीरुस तराजू और पदे मौजू दा मौजू मखौड़ा दे बुजू मुंगा सरोसे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कतुनको बेरता तاسو ته وایو هرکله اوس موږ جوائن کړیو د خیبر پښتونخوا د پیښور پوهنتون پروفیسور حسین شهید سروردی صاحب، هغه چې کومه د نړیوال معاملاتو باندې نظر لري. سروردی صاحب تاسو موږ ته په دې باندې نظر راکړئ. اشفاق تولا موږ سره خبرې کولې دي، نه وړاندې معروف صنعتکار دی ملکوتی صاحب، تاسو د اشفاق تولا خبرې واورئ لږ ونته کې دا غیله د لباب موږ ته وایي ځکه چې ما کومه اخذ کړه دا غینه هغه دا ده چې تاسو ډېرې زیاتې شادیانې مت بجایې، لکه مطلب ډېر مو خوشحالېږي که په انډیا باندې 50% ټیرف دی، په تاسو باندې 19% دی، نو دیٹ کین چینج اینی ټایم. لکه که د رشیا سره تعلقاتو کې څه تغیر راغی یا څه نور څه داسې واقعات وشول، نو واپس به تعلقات نارمل شي، ستاسو هغه امیدونه اسې به بیا خفه وي. مطلب یې دا دی، تاسو لږ موږ پوهیږئ چې هغه څه مطلب وکړي. دغه ګوره جی دا ټیرف چې دی که نه، دا یو اقتصادي عمل نه دی، صرف دا سیاسي عمل هم دی. ایگزیکټلی چې کم ملکونه د یو بل سره تربګني لري، نو د هغې منځ کې د وره رشیا باندې لګولو، رشیا باره کې خبره کوي او انډیا ته وایي چې ته به رشیا سره تعلقات نه ساتې، نو دا سیاسي اړخ دی که نه. او اقتصادي اړخ یې دا دی چې هر اکانومي دا ټیرف نشي برداشت کولی، نو دې ته نه ګوري. نو دا مسله ده. او د پاکستان اکانومي چې دا هغه د بجلی او د ګیس د ګرانېدو په وجه، د پټرولیم د ګرانېدو په وجه، د ټیکس د زیاتېدو په وجه، د امپورټ چې کوم د انډسټري لپاره مونږ کوو هغه دپاره مونږ سره ډالر نشته. په دې وجوهاتو باندې مونږ چې کوم ایکسپورټ کوو هغه مال چې جوړول دي هغه مونږ له ګران دي، او د پاسه پې ټیرف راغی. دا چې دی که دا یو ډبل درز دی، ډبل جیپاډي چې ډبل جاپډي ده. بالکل. نو اوس په دې صورتحال کې هغه دا خبره کوله چې پاکستان ایکسپورټیبل سرپلس نشي پیدا کولی. صحیح ایکسپورټیبل سرپلس ګران ده. خدای دې اوس چې کوم پولیټیکل سایډ دی او دا کومه په بین الاقوامي تعلقاتو کوم د دې اړخ دی چې آیا مونږ ګڼو چې نه پاکستان دپاره یو ګټه مونږ ګڼو. سروردي صاحب تاسو په دې معاملاتو ته څنګه ګورئ؟ لکه وی آر کنسیډرینګ اټ ایز ا ویلی شو کنه چې سفارتي ګټه پاکستان ترلاسه کړه چې په پاکستان باندې لکه سافټ دی د هغوی لاسه 19% ټیرف دی، هغې ته مونږ خوشحاله یو، مونږ پرې رضا یو. لکه رضا پې نه یو، مونږ پرې خوشحاله یو چې یاره په انډیا 25% او بیا 50%، او نو لکه مونږ دا سفارتي ګټه ګڼو. لکه وټس یور ټیک آن دیټ سروردي صاحب؟ ډیره مهرباني مبارک علي صاحب، تاسو چې کوم تاسو په هغې ابتدا زموږ ورور تاسو سره چې ناست دی اکرام صاحب، هغې خبرې نه کوم چې هغې دا ویل چې دا د دې خپل سیاسي محرکات هم دي. حقیقتا دا دی چې د دې خپل سیاسي محرکات دي. تاسو دا ساتو ګورئ نو ټولو نه اول دا چې پاکستان چې انډیا پاکستان منځ کې چې کله جنگ شروع مئی کې میاشت کې دی کال، نو پاکستان هغه ومنل.
نو هغه د وجه ډونالد ټرمپ چې دی هغه یو کانفیډنس ډیولپ شو. دویم خبره دا چې مونږ هغه چې کوم نوم هغه نوبل پیس پرایز لپاره چې دی ریکمند کړه تاسو ته دا پته پکار دی چې دویم نمبر باندې هغه نوم لاشتا لکه 2 نمبر نه 1 نمبر پورې تلو کې تمره ټایم نه لګي او ډیر ملکونه دي چې هغه نامینیټ کوي. فلحال خو پاکستان ته اسرائیل ته او داسې ملکونه دي چې هغه نامینیټ کوي. نو دا ډونالد ټرمپ یو ډیر غټ خواهش دی چې هغه خپل ژوند کې چې کوم دی دا امن چې کوم اوارډ دی هغه واخلي. پاکستان هغه کې پیش شو. دویمه خبره درېمه خبره دا چې تاسو ګورئ مونږ ته دا پاکستان چې دی کنه انډیا نه ځان خلاصول پکار دی. دا ټیک نه دی هر شی کې مونږ پاکستان چې دی کنه انډیا سره ځان تړو هغه باندې خو 50% رااله مونږ باندې 19 رااله 19% ټیرف چې ډیر کمال دی. ګوره 19% ټیرف مونږ د پاره اسیم زیات دی ولې چې پاکستاني اقتصاد عمره خنه دی. تاسو ګورئ تاسو لږ سات مخکې چې کوم خبرې کولې نو زه خو اقتصاد ماهر ریم لیکن زموږ سره یو سبجیکټ دی انټرنیشنل پولیټیکل اکونومي هغه کوم ډیر زیات تاسیس وایي چې خپل ملک کې چې دی ټیکس بیس چې دی زیاتول غټ پکار دی. تاسو ګورئ پاکستان کې ټیکس بیس صرف یو خاص طبقه د هغه ورکوي. بیا زه په خپل چونکې پروفیسر یونیورسيټي کې زموږ خو سرکاري خلک خو خاصم بغیر دا وینا غي نه چې دی ټیکس بغیر دا تاسو کچې خبره بالکل تنخواهګانې ملاويږي. او بیا دا تاسو دامو ګری تجارت اقتصاد عمره بدل دي چې دا پېښور یونیورسيټي کې 2.5 میاشت کېږي چې موږ ته چې تنخواهګانې نه ملاويږي. نو اقتصاد زموږ کا څخه حالت کې نه دی. بیا دا دي چې اوس دا یو خبر دا درېمه خبر چې ما کول چې دا انډیا سره کمپیریزن نه مکوي. هغه وجه دا چې دا سات کله زه تاسو را خبره کوم انډیا او امریکای منځ کې 190 ارب ډالر تجارت دی. 190 ارب ډالر ډیر غټ وزن لري. نو هغه باندې 50% ټیرف رااله. تاسو ګورئ چې هغه وجه څه ده. پرونه پوری چې دی دا ډونالد ټرمپ او وزیر اعظم نریندر مودي بالکل یو بل سره چې دی ولاړو دی هغه ویل چې جی دا انډیا وایي چې نمسته ټرمپ کمپین کړیو. بیا دی جی اب کی بار ټرمپ سرکار ایگزیکٹلی نریندر مودي امریکای ته هغه پورا الیکشن کمپین چلاو کو دا ډیر نږدې وو. لیکن ریسنټلی سو سيزونه د وجه دا یو بل نه لري شي دي او هغه وجم تاسو ته وایم ګوره هغه کې انډیا قصور نه دی. هغه ډونالد ټرمپ چې دی ډیر ذاتی کسته هغه ډیر زیات پرسنل اخلي سيزونه هغه دوه درې ځل چې کم اپروچ کو انډیا ته انډیا جواب نه ور نه کړه دا د وجه سړی اوس غوسه کې دی. نو هغه چې راځه دا 50% چې دی مدول لګ چې د دې مازه سم شي. دا ډیر عارضی دي. لیکن بل طرف ته مونږ ګورو نو انډیا سره باندې چین ته اوس دا د میاشت اخر کې نریندر مودي چین دورہ کوي او خاص طور هغه وزارت خارجه دا وایي چې مونږ چې دي چې معاملات دي دا ساوث ایشیا کې دا بیلانس کول غواړو. نو اوس مونږ چین طرف ته بزو او دلته او بل دا چې هغه اوس پورې دا خبره نه دی منلې د ټرمپ چې روس والا تیل چې دی دا چې کم پرچیز کوي دا چې کم اخلي هغه به کم کی. نو د وجه چې د معاملات وقتی طور لګتا سي خراب شوی دي. لیکن ماته اندازه ده ګوري امریکا یورپین یونین باندې زیات ټیرف لګول نیم واپس شو. چین باندې زیات ټیرف لګول نیم واپس شو. کینیډا باندې ډیر آوټسټینډینګ ټیرف لګول هغه نیم واپس شو. نو ماته داسې لګي چې دا چې کم دی دا یری د بارا 50% کو سموده پس چې دا واپس براشي یو موډریټ. تاسو سوروردی صاحب یو خبر وکړه چې ټرمپ د دې فیصله سره لکه چین طرف ته جوکاو تلی شي د انډیا خو د پاکستان طرف ته هم دا جوکاو راتلی شي. زه هوتی صاحب تاسو ته دا سوال د تاسو نه بیا تاسو کوم سوروردی صاحب خو دا چې کوم خبره ده چې د ټرمپ انډیا د ټرمپ دا ټیرف چې کوم د ټرمپ ټیرف ورته کوم وایو د دې اثرات زمونږ په دې جیوپولیټیکل باندې په دې باندې ډېر زیات ماته په نظر راځي. وای انډیا کین کنسیډر چې لکه چین طرف ته تللی شي نو د پاکستان سره د معاملات نظر تاسو لري په دې اړه باندې دا به سره رسم نن پښتنه کوم خو تاسو نه ګوره دي څومره ممکنات لري د دې خبرې چې انډیا په دې خبر پوه شي سبا پاکستان سره تعلق ساتل پکار دي ځکه چې پاکستان کین بی یوزډ اگینست دا یو سوال دی. خو ځه ګوره دي د انډیا معیشت چې کم دی کنه د امریکا هغه ته دوه چیلنجز دي جی. یو ته برکس دی. برکس هغه کې پاکستان چین انډیا درې ونه دي. پاکستان پکې نشته. پاکستان درخواست ورکړی دی ایگزیکټلی and they are considering okay. او بل دا یو خدا معاملہ ده چې هغه د برکس چې کم هټ دی هغه ته تیار نه دی. ولې چې هغه ته پته ده چې بیا به ایکسپورټس چې دي د امریکنز دا به ډېر ډاون شي. د دې په وجه باندې به د چاینا چې کوم کوالټي پروډکټس دي د هغې قیمتونه به لاندې لاړ شي
لہذا هغه به ایکسپورټ سیوا شي. نو هغې ذهن ته صرف یو خبره رااله چې دنیا کې ټولو باندې ټیرف ولګوه نو خو دنیا به وایي چې پر هر چا ولګېدو. خو منځ کې څه دی چې برکس او چاینا د دې ایکسپورټس چې د امریکې ایکسپورټس ډیمیج نه کړي. خلک دغه یو ډیمیج دا یو یره ده صحیح د دې شاته. ها بیا کله لګول کله کمول، کله ویل چې هغه باندې لګوم کله نه لګوم. نو دا د دې وجه دا ده چې د دې شاته څه ویل کنسیډرډ پالیسي نشته. it's a product of great dread یا که د دې کې یو خوف دی چې هغه د کار فرما دی. بله خبره دا ده چې د ډېره زړه دښمني چې د روس او چین سره کومه ده د هغې په بنیاد هم دا پالیسي جوړه شوې ده. لکه دا چې دغه نه یریږي د برکس نه، لکه دا چې چین او دغه چې د روس هغه په ون پیج دي بالکل، او یو هم داسې چې اوبرته و معیشت چې ورته وایي بل نشته چې امریکا هغې سره یو ځای شي او په یورپ هم طرف ولګولو ولې چې هلته کې هم نشته چې هغه هم څه نشي کولی امریکې له. لہذا ډیسپریشن کې دا کار شوی دی. او بل there is some mental thing wrong بش دا هر څه یو ځای شوي دي، دا ټول محرکات دي. باقي د دې زیاته د معاشي چې کوم دغه دي که نه انسنټیوز هغه نشته. دا یو ډېر اهم سوال دی. دا سهروردي صاحب دا څومره حده پورې لکه چونکې دنیا ظاهره خبره د اقتصاد چې کومه دی یو ډېر لوی محرک دی د پالیسیز او دا څومره پورې دا دنیا د معاملات دا ګډوډولی شي ځکه چې متحمل نه ده. پوسټ پینډمیک ورلډ کې موږ الریډي اوسېږو، اکانومیز چې کوم دي هغه شی کړل دي. تاسو په خپله د اقتصادي بحران خبر وکړه، تنخواګانو ایشوز په هر ځای کې دي. تاسو د پېښور یونیورسټۍ خبره کوئ، درسته نړۍ کې په ټوله ملک کې او په ټوله دنیا کې لکه دغه معاملات دي. نو this will further لکه هغه دغه ټرمایل طرف ته دا معامله روانه ده. how do you see that که ټرمپ یي په دنیا کې او د امریکې غونډه کې د ملک څه دري نو لکه what do you see the future of this world لکه دا مخکې لکه څه حالات ګورئ؟ مبارک صاحب ډیره ښکلې تاسو تپوسو کو بالکل نښې منځ تاسو ویشتل. حقیقت خبره دا ده چې تاسو کړي یو بلکې دې سوال لږ مخکې یو بله خبره وړاندې کوم چې پاکستان چې دی هغه چین سره روسیا سره خو ډېر نږدې دی. نو دا انډیا هغې ته نږدې شو. نو ټرمپ چې دی دا ټیرف زیات کړه. ګوره یو خبره یاد لرئ چې کله نه کولډ وار ختم شوی دی سر جنګ پاکستان کلیر کټ امریکا ته دا انډرسټینډینګ ورکړې ده او دې انډرسټینډینګ ورکولو کې پاکستان بلا ټیم ولګول چې بس اوس چې دی لرې لرې یارانه ختم. اوس مونږ خپل چې کم ګاونډیان دي هغه نشو خبر کولی لکه ایران شو کا چین شو کا روسیا شو ډېر عرب ملکونه شو مونږ دین لاس نشو پورته کولی. لکه تاسو وګورئ دا اسرائیل والا چې کم ایران سره جګړه وشو هغه دوران کې پاکستان باندې ډېر زیات فشار رااله چې تاسو ایران خلاف ودرېږئ. مونږ چې نو that's not possible. همدغه شان چې دی چین سره مونږ دومره نږدې شوي یو تېر شل کالو کې خاص طور د سی پیک نه پس چې امریکي چې کم پالیسي میکرز هغې ته دا کلیر کټ پته لګېدل چې اوس پاکستان روس ته نشي کولی نشي کېدی. هغې وجه دا ده چې بس مونږ اوس 7th فلیټ انتظار کې مونږ نشو کېناستې چې هغه به راځي او زمونږ چې دی دا چې کم ایسټ پاکستان کرایسس کې زمونږ مدد به کوي. او بل دا چې هغه راځي نه او دلته چې دی روس مونږ سره چې دی لوبې وکړي سوویت یونین زمانه یادو. نو دا څیز خو کلیر دی. نو دغه وجه هغې ته پته ده چې پاکستان دی نه نشي واپس کېدی. تاسو چې کوم تپوس وکړو زه هغې ته اوس راځم. ګورئ داسې دی چې دا سن 1960 نه دا شعر شپېته زمانې نه دا شعر روانه وه چې جی ټیرف ختمو آزاد چې کوم دی تجارت به شروع کړو. هغه وجه تاسو اگر یاد وي نو ګیټ شروع شوي وو جنرل اګریمنټ آن ټیرفس اینډ ټریډ لکه دا ختمول دي 1995 پورې دا شی کلیر شو چې دا ټول ختمول دي. 1995 کې بیا بل ارګنایزیشن جوړ شو ټیرف چې دی ګیټ چې دی ختم شو هغې نومو ورلډ ټریډ ارګنایزیشن بالکل ختمو هر چا چې کوم ټیکسز څوک لګوي. او د دې وجه دنیا چې دی بیا اگر تاسو یاد مو چې ګلوبل وي دنیا یو کلی شان دی جوړ شو چې یو بل سره چې دی خپل پروډکټس به ایکسچینج کوو کم سے کم قیمت باندې ولې چې مونږ یو بهبود ریاست لرو مونږ یو ویلفیر ریاست لرو. تاسو سوچو کې دا چې کم ډانلډ ټرمپ کوي دا د تیر تقریبا 80 کالو کې چې کم مهنت کړې ده دنیا په هغې باندې اوبو تېرول دي هغه تباه کول دا سات هغه چې دی څنګه ټیرفس لګوي
अगर इन रिस्पॉन्स हर मुल्क अगर शान कई यूरोपियन यूनियन मक्का शानों को चीन मक्का शानों को ताजोगरी दा कनाडा मेक्सिको चे कम कम तरफ अमेरिका तले दे ज्यादा टैरिफ लगोली दे अगे पे रिस्पॉन्स के अखबल टैरिफ तो लगोल नो मतलब दा दे गेट जो तुमरा उगद चे नेगोशिएशंस मुज़ाकरात के दले मतलब दा दे चे दा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चे कम जोड़ शो और दा टैरिफ कस्टम ड्यूटी ददी चिकम कोशिश को चिकम से कम को ग्रीन चैनल और रेड चैनल अगर तास तो याद ही जोड़ो दुनिया के उस पूरे रिपोर्ट को बांधे दी ता टूल तबाह बर्बाद बशी यो कस उस रागले दे अगे चिकम तरीके कार इख्तियार करे दा बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी तालीम पर हिसाब ता बिल्कुल खतरनाक दे बल्कि तासो अगर मात इजाजत राखी नो से सख्त लफ्ज इस्तेमाल दा जहर कातिल दे जहर कातिल वजह सदा अगे वजह आदे च दा साथ दे मुंग यो बल खिलाफ तुमरे ज्यादा अगर टैक्सेस वजत को नो प्रोडक्ट्स की मदुना बहुचत शी अगर जिक्शी और बिया आम अवाम द पारा च दे आ मुसीबत बजोड़शी तासो यो फैक्टर ज़हन के लरी च दा कोविड से कम खत्म शो दा कोविड हर मुल्क के अरबों डॉलर चे दे पाकिस्तान की सिर्फ गोरी अगर मुफ्त खल्को लवर कड़ी दियो दद वजह चे दे हर मुल्क मलामाता शेवेदा अमेरिका के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अगे मुफ्त के खल्को लवर करे टूल यूरोपा के दा नो ऑलरेडी जमुन मलामाता दा 5 काल मख के ना नो ओ सिकल दासिजु ने शुरू शी नो दे फर्क ना हुकूमत तजी ना यो इदारे तजी डायरेक्ट आवाम बादे बराजी और आवाम चे और बिया बल तरफ तासु सो उकत जतास तो बिया जाड़म चे दा पिशावर यूनिवर्सिटी चे दे आगे ता तरखागान ए निश्ता दक शान चे दे टूल मुल्क के दगा हालाती नो दी हालात को बिया को डायरेक्ट आवाम बा पैसे बवर कई नो जदा बीम चे यो कस यो पॉलिसी इख्तियार है खास तौर पे संगता सूल चे दी दा दुनिया टूल ना मजबूत मुल्क अमेरिका यो तो बेताज बादशाह आगे प्रेसिडेंट आगे चेदा कार कोई नो लाजमी खबर आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट भाई तासो द्वाना तासो होती से द्वाना यो कम जी यो आखिरी आर्गुमेंट को तासो जची कम खबर हुकुम तासो गोरी दा 13 के डोनाल्ड ट्रंप की उम्र गरे एलन मस्क अगर आला दी चदी आगे तो जी ताराजी और ढेर जबरदस्त डाउन साइजिंग राइट साइजिंग बकई डीओजी जो अमेरिकी पैसा लगी आगा बदा कम की आ खोदे वाले चदी कना यूएसएड बनकड़ा और उसका सुगरी यूएसएड यूरोपा के दूमरा ज्यादा प्रोजेक्ट यूएसएड फंडेड हो मुंग ता पता ना मुंग सोच को चदा यूएसएड को सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पाकिस्तान के मुल्कों के कार कई कनाडा के दूमरा कट प्रोजेक्ट्स आगा बंद शो सुमरा बेहतरीन लगता सुमरी पाकिस्तान दासुरा खबर हुकुम दासत पाकिस्तान के 32 लगा 32 प्रोजेक्ट्स यूएनडीपी वाला पाकिस्तान के बनशीवी दी हां तो पोसु कोई ता खुद यूएन पे सी दी तासु संग बंद वो चीज नजी दाम यूएसएड के ओ खई यूएन प्रोजेक्ट के यूएसएड पे सी दी दा टोल बंद कड़ा आगे वे चीज लॉजी 4 बिलियन और 8 बिलियन डॉलर माता सोला बच को बे अखपलो के उराना राला आगा लाड़ा हुकूमत ना ओ खुदे पाक दा यो कमकल सड़े बराशी खबर ही बकई और दूसरा बेहतरीन प्रोजेक्ट था अमेरिकी सॉफ्ट इमेज उचतोल वाला प्रोजेक्ट यूएसएड आगा गीब खत्म को आगा उस लाड़ा बल पार्टी में जोड़ को यो बल सर उराना राख ट्रंप को दा सहरवर्दी से दा टूल लगा खल को दा पारा कारू का पॉलिटिकल डिसीजन दी दा च कम कारून अगर वन कड़ी दी सच कई दा टैरिफ्स दा खबर है और दा खपल च कम नवी दा जोड़ी नवी इत्तेहादियान गुरी उजाड़ा इत्तेहादिया दा गोंडा आगा दा आगा पॉलिटिकल नारे वे कम च आगा द इलेक्शन दौरान लगोले दखल को जमा बखल अमेरिकी दखल को डिमांड बहरहाल यो खबर खास रदवान मिल मनो च कम दन आगा काम दागा दाचियो दसियो मेंटली डिस्टर्ब होता है कस मुसालत दे द ना अमेरिका डेस्परेट दा सिर्फ दे दे जी जी अमेरिका के वले ट्रंप रागलो खल तो पता नहीं चले वले ने बैन रा वस्तो वली वली जो सोके रहा वली नो आगे हम मेंटली डिस्टर्ब बहरहाल लक सवाल दा वाकई दोबारा लक रिएटरेट को मागा क्वेश्चन कम छ मा सहर वर्दी से ना कड़ा विल इट द वर्ल्ड सर्वाइव लक दिस थिंग लक दा च कम मैडनेस ते लक दा खो वाकयातन टिक द जमा दुश्मन दे पे खुशालम शो कमीना मुस्कुराहट च होता वो च कला 50% में ओवरे दो न पखपल रूम के नास तुम टीवी ते कतल लगुन दे गया जड़ा के च खुशाली च दा वस बखंद की वर दिस नॉट अ गुड थिंग दा खबर सलोर से जुना दी कहा टैरिफ खराब करो नो दुनिया के बदा से बहरान राशि चे गरीब मुल्कों के ढेर खलक नशी अगर दी फूड जी फ्यूल मेडिसिन्स एंड स्पेयर्स बिल्कुल दा का ग्रांड शू दे टैरिफ पे हो जा नो तब वो गोरे चे तो दुनिया टूल इंडस्ट्री सीधी आगे के बहरान राशि आओ दागे पे हो जा बांधे बा
د ټیرف یا د امریکای ګورنمنت یو سټپ چې دی نو دنیا تباهه وجه به جوړ شي. دغه یو ډېره غټه ایشو ده. خو زه په دې سچویشن کې وختي ما دا کوېسچن کو چې دا چین طرف ته لکه مطلب او روانم دی ما په خیال مودي صاحب هغه به د چین دورم کوي او د باوجود د دې چې چین ته پته ده چې کومه بنیان مرصوص اپریشن کې هغوی ته کومه ذکر رسېدلی دی کومه PL-15 چې کومه میسلز هغه د چین جوړو غونډه لکه د هغوی جرنیلانو دا خبره کړې چې پاکستان ته غونډه انټل چې کومه دی او د انډیا چې کومه څومره انسټالیشن و د هغې ورته بالکل غونډ لوکیشن دا دی سیټلایټ یوز چې کوم دی د چینو باوجود د دې ټولو چې دا جنګ چې کوم دی د چین په مرسته پاکستان ګټلی د انډیا نه ایز پیپلز دی د هغې باوجود هغه د چین سره خبرې کوي. لکه وټس رانګ وذ پاکستان لکه دې سټیج نه موږ څومره لرې یو چې پاکستان او انډیا ترمنځ هم ځکه چې د انډیا دپاره هم اوس ایگزسټنشل تھریټ دی د هغې اکانومي چې کومه ده د دې ټیرف د دې خبرونو نه پسه هلته یو بونچال دی یو ټرمایل روان دی تاسو به ګورئ زه څه وایم ګوره جي زمونږ چې کوم د سیاست او د معیشت په باره کې نو هاو د پاکستان کې هغه خو د ډېر وجوهاتو په وجه باندې هغه د ډېر پاکستانیانو ته ډېر ته معلوم هم دي چې دا ډېر مخکې نشي تللی او چې کله د دې مخکې تلو یو خاص کلچر وي د سوچ انټلیکچوال پیراډایم جوړ شي هغه چې نه جوړ نو پاکستان کې بعد سیاستدانان هم غلط فیصلې کوي بزنسمینان هم غلط فیصلې کوي او د عوامو خو وس نه رسي نو په دې صورتحال کې پاکستان کې په دنیا کې چې غټه اړې ګړې راشي لکه ټیرف صحیح نو پاکستان به ډېر زیات متاثر شي. ولې لکه موږ د فایدې سوچ نه کوو چې لکه موږ به نه فایدې سوچ صرف یو طریقه باندې کولی شي چې تا نه 29 نه 15 کړه نو دا یو فایده خو شوه بالکل خو که دا امکان ہو چې دا د 15 نه واپس 30 نور کته 5 ته راشي او هر آیټم باندې بل بل لیکه نه نو هر آیټم باندې ریډیوس شي چې کوم پاکستان ایکسپورټ کوي د پاکستان نه دلته نه امریکای ته نو هغې نه بغیر دا نه ټیکېږي او د هغې دپاره پاکستان بالکل کمپین نه چلی چې آیټم وایز چې کوم موږ ایکسپورټ کوو چې آیټم وایز ته راشه او د هغې مختلف جوړ کا تا چې دا بالکل یو ټیرف چې د 15% په ایوریثینګ نو دا خو په میډیسن هم لګي دا خو په فوډ هم لګي دا خو په فیول هم لګي دا خو په هغه سیزون هم لګي چې هغه ډېر سنسټیو دي نو د دې طرف ته پاکستان دا پکار دی چې دا یو انټلیکچوال ایفرټ پولیټیکل ایفرټ وکړي چې هغې په دې پوه کړي وره چې په دې باندې به افریقا کې او ایشیا کې ډېر خلک مړه شي د دې په وجه باندې نو لہذا دا او پاکستان چې دی دلته کې موږ په سیاسي شخړو کې نښتي یو نو موږ ته وخت نشته چې په دې سوچ وکړو صحیح دا پکار دی چې سیاسي شخړو نه ځان خلاص وخت نشته که نه کیپیسټي هم نه سیاسي شخړو زموږ وخت ټول تباه کړی ریاست مایند دغه زما موضوع وم زه دغه باندې لږه پوښتنه کوم چې زموږ کوم انټرنل کرایسس دي خیبر پښتونخوا کې بالخصوص ټول ملک بالعموم یو کتونکي یو دمه کوو بریک نه وروسته راځو او خپرونه مخ په وړاندې بوځو موږ سره اوسئ. جی ویلکم بیک کتونکو بیرته تاسو ته وایو هرکلی جی هوتي صاحب تاسو خبره د بریک نه وړاندې کوله چې ټیک د په دې چې کومه ټرمایل دی دا چې کومه اړی ګړی دی اکثر لکه د شر په معاملاتو کې د پاکستان خیر کله چې هم که د خیالي که اف یو ریممبر تاسو ظاهره خبره ده تاسو په هغه ټایم کې ما په خیال جیل هم پکې خوړلی دی دا چې کومه د روس کمیونسټ روس چې کله افغانستان ته لکه راغی او د پاکستان په هغې کې لکه لټرو ډېر واقعیاتو خو به هر حاله تاسو خبر وکړه چې یاره وخت د پاکستان سره نشته زما په خیال کیپیسټي بحران هم دی آر وی کیپیبل خو دا چې کومه موجوده حالات موږ ګورو په دې کې موږ ګورو چې پاکستان لکه په ښه طریقه باندې خپل کارډز یا خو دا چې حالات ورته داسې جوړ دي ځکه چې د پاکستان واوا وشول د جنګ نه وروسته پاکستان سره نه وخت شته نه کیپیسټي چې سنګل مایندډلی دوه خبرې چې دي هغه خپلې کړي نمبر 1 چې هغه خپل معیشت چې دی د هغې د تحفظ دپاره څه وکړي شي صحیح بل معیشت هغه پورې نشي ټیکېدی
چې پاکستان کې پولیټیکل امن رانشي هغه پورې سیاسي استحکام اوس دا سیاسي او معاشي استحکام چې دی د دې لپاره سنگل مایندډلی دی ته پکار دی چې افورټ وکړي خود هغه افورټ کیپاسټي نشته ولې چې پاکستان خو مختلف بحرانونو سره مخ دا ټیر ورځو کې کله ټیرریزم او سیاسي اړې غړې دي سیلابونه پکې رااله سیلابونه پکې بل رااله بل دا چې پاکستان چې دی نو د هغه په فارن افیرز کې هم یو کلیر ویژن نشته چې ته کلیر ویژن لرې نو ته به یا یو ګروپ سره یا بل سره پاکستان په باره کې دا ویل کېږي چې دا ټول کشتو کې سوار دی چې دا ویسټرن بوټ کې هم سوار دی دا کامیابی ده که ناکامي ده لکه مطلب نو ون کین ګیس کنه لکه مطلب یو ار ناٹ پریډکټیبل دا ښه خبره ده چیرته if you cannot do it and if you are not prepared to do it چې معیشت صحیح کی او سیاست دواړه په یو ځای صحیح کی که نه کېږي نو سیاست معیشت د ښه کېدو نه بغیر نه ټیکېږي او معیشت د سیاست د ښه کېدو نه بغیر لازم ملزوم دا ټول پوره سیسټم چې دی اٹ نیډز ا ریویو اینڈ ریکنسټرکټ ښه لکه مطلب دومره ظاهره خبره هغې دپاره بیا ډېره لویه کیپاسټي پکار ده پولیټیکل ویل پکار دی پولیټیکل سټیبلټي پکار ده ځکه چې ته خو په یو موضوع کې نه په یو تاسو لکه ایون د ټیرریزم هغه ایشو چې کومه ده په هغې باندې اعتماد نشته ده یو پارټي چې کومه ده نو حکومتي ګوند په خیبر پښتونخوا په پرسپیکټیو کې خبره وکړم نو علي امین ګنډپور صاحب آل پارټیز کانفرنس راوغوښتو هغه کې پیپل پارټي ان پی او نون لیگ کومه چې لکه غټې پارټیانې دي غټ سیک هولډر دي هغه پکې نه و شریک د هغې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ اے پی سی و هغې کې لکه علي امین ګنډپور صاحب لکه په دغه ایشو باندې کومه چې ایگزسټنشل تھریټ دی د خلکو ته پښتونخوا هغې باندې موږ یو ځای هغه د نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی 11 کاله مخکې هغې نه ریوایز نیشنل الیکشن پلان راغی لکه موږ معاملات واقعیتا یو تاسو چې کومه خبره وکړه خو بهرحال واپس هغه ټیرف طرف ته راځم او سهروردي صاحب تاسو پلو راځم دا چې کومه د انډیا سره چې کومه سره روان دي نو لکه دس از واز اټ انیکسپیکټډ ځکه چې انډیا هغه تاسو ته اف یو ریممبر د دې الیکشن نه مخکې د امریکې د ټرمپ د الیکشن نه مخکې مودي تللی ولته هغه هاوډي مودي یو سیس موږ وکتو هاوډي مودي او بیا لکه هغه چې کومه دی نو اگلی بار پھر ټرمپ سرکار او څه ډېر تاسو وختي ذکر وکړو خو لکه آل اف ا سډن لکه دا سیس ډېر څه بل एकदम سپین وخوړو بالکل هغه دا عبدالقادر هغه سپین په شان هغه بال تاو شو نو دا لکه څه وشو وای واز دیټ او انډیا لکه پریپیر نه و د سیس دپاره ډیره ښکلې تپوسو کو مبارک علي صاحب اصل کې داسې دی چې تاسو ته پته ده دا سات کلیر کټ مونږ ته ښکاري چې خاص طور 2005 نه پس انډیا امریکي ګروپ کې وو تاسو ګورئ چې هغه انډیا چې دی هغه نیوکلیر ټیسټ کړی وو هغه باندې چې دی سینکشنز مو د نیوکلیر میټیریل د وجہ پاکستان باندې مو خو هغه بیا هغه سره چې دی انډو یو اس نیوکلیر ډیل مو کو او ټول دنیا دی باندې کنسرن او تشویش ظاهر کړ لیکن دا چې امریکا ونه منل او امریکا انډیا سره ډیر نږدې شو بیا هغه نه پسم تعلقات ډیر نږدې کېدل پاکستان د دې لحاظ سره چې دی ډیر وروسته پاتې شو او تاسو ګورئ دې دوران کې پاکستان د انډرستانډینګ ورکړ څنګه چې ما ویل چې مونږ خپل چې کوم ګاونډي ملکونه دي هغه سره تعلقات به نه خرابو دا on behalf of America کنه نو لیکن دې دوران کې امریکا او انډیا ډیر نږدې شو دا چې کوم هاوډي موډي نمسته ټرمپ یا اگلی بار پھر اگلی بار ټرمپ سرکار دا چې کوم سلوګنز دي دا ټول پته لګیږي چې دې د وجه دا ډیر نږدې شي وي دي دومره نږدې شو انډیا او امریکا او بیا چې دې ټرمپ دا ویل چې جی مونږ بایکاټ کوو دا روس یوکرین وار د وجه یوکرین جنگ د وجه انډیا چې دی هغه ایثار نشو بلکې هغه مسلسل هغه نه چې دی دا تیل چې دی هغه پرچیز کول هغه نه اغسته نو دی دا چې کم ټیرفز لګیدل دینه مخکې هغه ډیر زیات ویل چې به تاسو خو زموږ ډیر خوږ مرګري تاسو څنګه کې دي چې زموږ خبره نه مني نو چې کله هغه بالکل نه منل نو هغه د وجه چې دی دا سختی رااله او هغه باندې 50% چې دی هغه ټیرف لګول د دې پر لحاظ سره پاکستان باندې چې 19% نو دا یاد لري چې پاکستان خو الریډي کلیر کړیو چې په موږ روس سره یو سره به تعلق لرو موږ یوکرین جنگ کې نیو پاکستان نیوټرل شو بل چې دی چین سره موږ اقتصادي تعاون دی علاقائی لحاظ سره زموږ تعاون دی موږ چین چې دی تاسو نه سپورټ کوو چې امریکا خلاف چین ودرېږي موږ خو علاقائی لحاظ سره اقتصاد زموږ کمزور دی او موږ علاقې کې چې تعاون غواړو نو ادا سيزونه هغه ډیر کلیرو لیکن انډیا نه منل او نه منلو د وجه چې دی هغه بیا امریکا چې دی هغه باندې یو سینکشن داسې سینکشن لګول بیا تاسو دا مو ګوري چې دا دوه کارونه چې کم شي وي دي انډیا باندې 50% او پاکستان باندې 19% چې کم ټیرف دا یو ګولډن اپورچونټی د ګوره زما رول چې دی اکرام صاحب چې کم خبرو کو دا ډیر زیات اهمیت او مهم یو مقام لري دا پاکستانی پالیسی میکرز ته
کتل پکار دی 19% ټیرف مطلب دا دی چې څومره خټ خټ اربونو ډالر مبارک علی صاحب چې کم ټیکي انډیا ته ملاوي دی هغه فورن پاکستان ته ډایورټ کې دی شي دا سات زموږ پالیسی میکرز ته پکار دی چې واشنگټن کې چې خپل ډیری واچي اولته نه چې څومره داسې اګریمنټس دي څومره د پرایویټ سېکټر دی هغه ته افیشل سېکټر دی هغه ته اټریکټ کی چې په موږ باندې خو 19% ټیر ته ډیر ارزان تاسو له باور کو پروډکټس تاسو هغه ډیر ګران خرڅول شي تاسو پر پروفټ مارجن به ډیر اوچتي انډیا په نسبت او یو ځین کې لري چې امریکای کې دوه ملکونه دي چې کم ډیر زیات مقابله کې دي لیډینګ مقابله ده چې کم خپل پروډکټس هلته خرڅي یو چین او یو انډیا دي کې انډیا باندې 50% ټیرف رااله او تاسو سره صرف چین پاتې شو او اغه نمخه او چیپ پروډکټس تاسو اغه لته د امریکایانو لور کول شي اگر او دا تاسو د زما روډ چې کم اکرام سے تاسو سره ناشته دي چې کم خبرو کو ګوره دا ګولډن اپورچونټیز ګراس کول پکار دي خپل ټیم باندې اگر دا مس شو نو مبارک علی صاحب تا خو بیا بیکار بشي موږ دومره خپل اپورچونټیز مس کوو دا پاکستان کې ډالر کی لته پخپل به برابر شي پاکستان چې کم انډستریل سېکټر ناشته دا پخپل به اوچت شي دا چې کم سپین موږ وایي کنه سفید هاتی سپین چې کم هاتیان موږ ګرځو چې دا پی آی ای شو پاکستان سټیل شو دا روزویلټ هوټل چې دی دا پرایویټایز کو بھائی پرایویټایز ولې کوي تاسو دین سبا مبارک علی صاحب فرض کیا تاسو سبا والی سټیل مل او سبا شخصي لحاظ سره تاسو اربونو ډالر غټي تا سرکار ولی نشي غټلې تاسو ګورئ نن پی ټی سی ال وګورئ د دې یو پارت صرف 21% د دې چې کم هغه دی شیر چې دی هغه تاسو خرڅ کړی دی اتصالات د وبای عدالت نن پورا پی ټی سی ال چې دی هغه صرف او صرف یو فون سپورټ کوي تاسو ولې دا پرایویټایز کوي بس دا 20-21% چې دی دا پرایویټایز کی هغه نه چې دی سرکار په خپل بدا چې دی ریچ بشي امیر بشي او دا چې کوم سپین هاتیان د موږ ساتل بالکل په خپل پروډکټ بالکل سرور د وجه چې دی بس دا چې پاکستان خپل ایکسپورټ زیات کی دا اپورچونټی 19% ټیرف والا دا کیشکول پکار بالکل بدقسمتی دا ده چې پاکستان کې موږ نظام لکه د کیپټل نظام غواړو چې یاره د سرمایه نظام دی او د بده مرغه لکه دا سرکاري ادارې په دغه چوکاټ کې نه ځایږي هوتي صاحب په دې باندې تاسو ښه پوهېږئ په دې باندې خو لکه مطلب اوس هم پرون هم 13 ورځ هم دلته میټینګ شوی دی د وزیر اعظم په مشرۍ کې هغې کې لکه څه 22 نورې سرکاري ادارې دي چې د هغې د پرایویټایزیشن خبره کېږي او هغې کې لکه چې کوم وزیر دی د پرایویټایزیشن محمد علي صاحب زما په خیال آی ګیس محمد علي هغه ته لکه شاباسي هم ورکړی دی چې ډېر ښه اسسمنټ هغه د ټولو معاملاتو کړی دی دا چې کومه د سپین اتیانو ذکر کوي سهروردي صاحب او بله دا د 19% ټیرف نه فایده او دا سپین هتیانه او بله دا چې کومه زمونږ بیوروکراسي په اړه باندې څه خبرونه راځي چې لکه دا یو ډېر غټ هرډل دی د پاکستان په معاملاتو کې نو وخت لږ دی خو زه چې مختصر تاسو په دې باندې چې هاو ډو یو سی چې لکه څنګه د پاکستان د معاملات چې کوم دي په دې تناظر کې دا ټیکېدی شي او لکه څه ښه مونږ کولی شو ګوره جی پرایویټایزیشن هغه ملکونه کوي چې هغه دوه کیپاسټیز لري نمبر 1 د رائټ کایند اف پرایویټایزیشن لیست چې کوم کمپنیانه کومه دغه دویم دا چې ماضی کې چې کم تاسو سرمایه‌کاري په دې کې د ملک کړې وه هغه سرمایه‌کاري ډوبه شوه ول نو چې کم چا ډوب کړی دا هغه لګیا د پرایویټایزیشن کوي نو دا هغه ماضی ته خو ګوره کنه چې دې کې د کم پیسې لګولې هغه پیسې چې پټې دي رشوتونه او چوری غبن دار سکے د باغې کې نو هغه وخت کې ولې تاسو دا فیصله نه کوئ یو د وخت حساب سره یو د لیست حساب سره زموږ پاکستانی پرایویټایزیشن چې دی دا فالټي دی دې کې به داسې کوئ چې هغه به بالکل نه کوئ چې فیملی سلور څه ته وایي فیملی سلور مطلب دا دی چې زموږ کور کې بس هم دا شی دی د خرڅولو آخري کالي چې وي د ښځو صحیح خبره بالکل یا داسې اوسیز وي چې هغه ځمکه او کالي دا خرڅول جرم ګڼل کېږي په تاریخ کې صحیح خو تا هغه جوړ کړه بیا د خراب کړه هغې کې د غلاګانې پې وکړې په خلکو او د هغې نه پس هغه اوس پرایویټایز کوی نو د هغې صورتحال څه دی چې په هغې باندې اربونو قرضې دي بوج هغه قرضې چې دي هغه به ته په خپله ورکې او هغه باندې به چند ارب روپۍ کې هغه خرڅ کې نو د هغې نه پس نقصان وشو که فایده وشوه بالکل صحیح نو مطلب دا چې په وخت د فیصله ونه کړه غلط د لیست جوړ کړی دی او هغه کرایم چې شوی دی د هغې کرایم سزا دې هم چاله نه ورکړې نو دا خو ټریډیشن وي نو ټریډیشن خو جوړ نه شوی پرایویټایزیشن نو اوس چې ته د پرایویټایزیشن خبرې کمې کې نو په ټیکنیکل انداز کې دې ته وګوره چې پاکستانی پرایویټایزیشن از ناٹ فیزیبل اٹ از انادر ډیمیج ټو د کنټري
نو حل څه دی د دې خو بیا د دې صرف دا دی دغه دی چې ته به سبسډیز ورکوه 20-30 ارب روپۍ هر کال سټیل میل له ورکوه او تیار لګ ناست تل ته غټ افسران دي په غټو غټو بنګلو کې او بس هغې د خوري نو دا خو طریقه دا خو بیا لکه حل نه شو یا خو دا چې ختم کړي که نه چې شي ګوره اوتي صاحب چې ګټه نشته دی اوسیزه د پی ای ای ګټه نشته ما ته به کله سفر کړی اخري په پی ای ګوره جي چې زه سبسډي زما د ټیکس پیسې د پاغي ولګي خبره وره انډستریز جوړول په پرایویټ پبلک سیکټر کې چې حکومت د جوړي هغه بیا چلول او چې هغه بیا ناکام شي نو هغه بیا خرڅول دا د افسرانو کار خو نه دی صحیح پالیسی میکرز دا پالیسی میکر چې دغه افسران دي مونږ نه دغه خبره د آی ایم ایف چې کوم پالیسی میکر دي هغه هم افسران دي دغه ځای او د پاکستان چې کوم پالیسی میکر دي هغه هم افسران دي نو افسرانو کار سره چې پالیسی جوړي نو هغه چې جوړ کړي د خپل مطلب د لپاره چې دینه وبنګ پټکو نو اوس تاسو یو کرایم کړی دی اوس ټول یو نوې کرایم کوي چې په غلطه طریقه په غلط لیست باندې او په غلط قیمت باندې تاسو دا خرڅوي نو دې مطلب دا دی چې تاسو هغه فیملی سیلور هم لاړو نو دا صحیح خبره کوي دي سوروردي صاحب چې بھائی اول اسسمنٹ وکا چې دې کې نقصان څومره دی خرڅولو کې او غلط لیست جوړولو کې څه نقصان دی او پر رائټ ټایم نه خرڅولو کې څه نقصان دی اول د دې عوامو ته جواب ورکړي دي بالکل بیا خرڅ کړي صحیح اخیری 2 منټه پاتې دي سهروردي صاحب دغه چې کومه خوتی صاحب خبره کوي چې پراپرلی اسسمنٹ پکار دی تر خپل وسایل دا غینه پس کله کس ډیسیژن اخلي نو اخلي نو لکه ډو وی هاف د کیپاسټی ټو اسس آل دیز لکه اسټس ځکه چې هغه فیملی سیلور همغه تقریبا موږ ګیروي کړی دي د آی ایم ایف سره دا بریفلی دا استاسو سوال جواب چې دی یو ټرائنګل کې ورکوم کوری ټول دنیا کې دا کیږي صرف پاکستان کې نه کیږي یو طبقه دا اغه ته مونږ وایو چې هغه ایڈوایزری رول پلی کوي هغه ایڈوایزری رول سبجیکٹ ایکسپرټس دي هغه اقتصاد کې دي لا اینڈ آرډر کې دي سبجیکٹ ایکسپرټس فارن پالیسی کې دي او دا یونیورسيټي پروفیسران ریټایرډ چې کوم افیسرز دي دا چې دی یو کنسلټنټ په تور چې دی کنه یو ټیم استعماليږي هغه ټیم چې دی بیا ډیر زیات سوچ विचार نه پس چې دی خپل منسٹر لا ایڈوایس ورکړي منسٹر چې دی کابینټ اپروو کی او بیا دا چې بیوروکراسي دا هغه ایگزیکیوټ کوي هغه خو لیبر جاب دی چې به دا ایگزیکیوټ کول دي ګوره دا ټرائنګل دی یعنی یو چې دی هغه گروپ اف تھنک ټانک بیا دا چې دی حکومت اپروو واخلي او بیا دریم چې دی بیوروکراسي دی هغه چې دی امپلیمنٹ کوي زموږ طرف ته بیوروکراسي موجود دی زموږ طرف ته حکومت موجود دی دا تھنک ټانک چې کم کنسلټنټ گروپ دی هغه کنسلټنټ لفظ استعمالوم I don't mean that consultant پروفیسران شو استادو شانتي کسان چې چا سره ټیم شته چې کیناز کینی او سوچ بچارو کی کتابونه وي او بیا یو خپل پالیسی ریکمند کی سټیټ ته دا غنښتا دا چې کم طبقه دا اگر دا تاسو نه کوي نو بیا دا چې بیوروکراسي باندې دوه کارونه راځي بیوروکراسي سوچ بم کوي او بیوروکراسي هغه پروجیکټ هغه چې کم پالیسی جوړ شوی دا کابینټ طرف هغه ایگزیکیوټ هم کوي هغه لیبر جاب هم کوي صحیح ده شي کې دي تاسو څوک چې کم لیبر چې هر کس خپل کار د پاره دی لیبر جاب چې دی یعنی ایگزیکیوټ کول ورکا دا د بیوروکراسي دی سرکار کار چې دی هغه فیصله غستل دی دا چې کم سوچ بچار اخلاقی دا به سوچ بچار کوي او بیا به تاسو له دا ریکمند کوي ټول دنیا کې دا دی تاسو برټن کې امریکا کې وګورئ دا سات د ډونالد ټرمپ چې کم ایڈوایزر دي هغه کې زیات نه زیات یونیورسيټي پروفیسران دي دلته زموږ طرف ته اړو بيخي دغه شان هغه طبقه نه کاری چا د وجه چې دی دا پرایورټیز چینج کیږي او د وجه اکرام چې صاحب چې دی کم خبره وکړه کنه هغه د لحاظ سره چې دی ډیر بهترین او دی ځکه نافذ کی ډیر مننه حسین شیخ سوروردی صاحب بالکل هم دغه خبره تاسو د کنسلټنټ خبرو کړم د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین چې کله داغه لکه مونږه خرڅول نه هغه چې کوم کنسلټنټ او خپل پیسې واغسته خو لکه پی ای خرڅنه شو دین علاوه د روزولټ هوټل خبره چې کومه ده په نیویارک کې چې کوم هوټل دی د پاکستان داغه د پر چې کوم کنسلټنټ دی زما په خیال داغه میټروم چالو دی څه پیسې ورکړې شیم دی هغه ته تر اوسه پورې هغه ان کارت دی خبر لکه دا صرف یو مثال دی ودي صاحب یو جهان من تاسو اندر راته او سهروردی صاحب تاسو یو جهان من نه کتون کو تاسو یو جهان من نه د نور خبرونه سره تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو خدای پامان